د بینظیر د روپو لپاره ویلټ سیم ورکوي. نو ځینې کسانو دغه سیم راغستی دی او ځینې داسې کسان دي چې هغو تر اوسه پورې خپل سیم نه دی راغستی. نو کومو کسانو چې نه دی راغستی د هغو لپاره هم دا ویډیو ده، او کومو چې راغستی دی د هغو لپاره هم ده، ځکه چې هغو په خپل دغه کې چې دی پروفایل کې دغه سیم نه دی یو ځای کړی. نو چې نه دی یو ځای کړی د دغه سیم چې دی پیدا نشته. په دې کې ځینې نوي کسان دي چې 7 میاشتې مخکې هغو رجسټریشن کړی دی. نو د هغو لپاره هم دا ویډیو ده چې دا ویډیو پوره وګوري. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو د بینظیر روپۍ چې دې ځل له تاسو ته میلاویږي د هغو له طرفه دا وینا شوې ده چې دا به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. لکه ستاسو اکاؤنټ نه هغه اکاؤنټ ته به دا روپۍ راځي او تاسو به د خپل اکاؤنټ نه چې دی د هغې نه به راوکاږئ. نو کم قطارونه، کم لیڼونه او کم رش چې وو نو د هغې نه به تاسو اوس دمه شئ چې څه ټایم تاسو راوکاږئ. نو په هر ځای کې تاسو خپلې روپۍ چې دی د رایستې شئ. لکه که ستاسو د ایزي پیسې د ایزي پیسې حواله نه رایستې شئ، که تاسو جیس کیش والے د جیس کیش نه به راوکاږي، دغه شانتې ایچ بی ایل کنیکټ دی، دغه شان دا نور بینکونه دي. نو تاسو له به د هر بینک روپۍ چې دي هغه به ستاسو په اکاؤنټ باندې چې دی په هغې باندې راځي. خو د هغې لپاره اوس سیم چې دی دا شروع شوی دی. نو په دې کې ځینې نوي کسان دي چې 7 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی او په راتلونکي قسط کې به هغو ته روپۍ میلاویږي. نو هغو ته به سیم چې دی دا به هم میلاویږي. هغو له خوا اول نمبر دا کول پکار دی چې هغه په 8171 باندې خپل اهلیت وګوري. کوم ویب سایټ چې دی په هغې باندې اهلیت وګوري. چې هلته تاسو اهلیت وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې تاسو د دې ویلټ سیم دپاره اهل یې که نه یې. که د هغې لپاره تاسو اهل یې نو تاسو لاړ شئ او خپل سیم چې دی دا ځان له راوکاږئ. دغه شانتې ځینې کسانو سیم رایستلی دی، سیم یې رایستلی دی او هغو هلته کې په خپل پروفایل کې نه دی یو ځای کړی. کله چې تاسو هلته لاړ شئ او سیم درکړي نو هلته کې یو کاونټر باندې تاسو ته سیم میلاویږي، په بل کې چې دی هغه ستاسو په پروفایل لکه ستاسو په اکاؤنټ کې دا یو ځای کړي. چې یو ځای کړي نو بیا تاسو ته په دې باندې میسیجونه راځي. تاسو ته به دا پته لګي چې ستاسو په اکاؤنټ کې روپۍ جمع شوې هم به په دې راځي، که ستاسو روپۍ راغلي هم به د دې کې تاسو ته معلومات راځي. لکه د هر شي معلومات چې دي هغه به تاسو ته په دغه سیم باندې راځي. په دغه سیم به راځي نو دا به ستاسو په پروفایل کې ستاسو چې هلته کې کم پروفایل دی لکه کم اکاؤنٹ چې ستاسو په بینظیره پروګرام کې دی نو په هغې کې به دا یو ځای کړي. چې یو ځای کړي نو تاسو ته چې کم میسیجونه د هغو له طرفه راځي هغه تاسو ته په 8171 راځي. چې په 8171 راځي هغه په دغه سیم راځي. چې په دغه سیم راځي نو تاسو به په ټایم سره چې دی دا به خبرېږئ. نو که کومو کسانو سیم راغستی او هلته کې نه یې دغه کړی، په پروفایل کې نه یو ځای کړی، نو لاړ دې شو په خپل پروفایل کې یو ځای کې. داسې نه دي وایي چې موږ ته سیم میلاو شو. کله چې تاسو ته دې شی میلاو شي تاسو تپوس کوئ، یو ځای کې کاونټر یې لګېدلي نو تپوس کوئ اوس زه کم طرف ته لاړ شم. نه به تاسو ته ښایي چې فلاني ځای ته لاړ شه. که هغه تاته وایي چې کور ته زه به ستا کار وشو نو بیا تاسو کور ته چې دی دا راتلی شي. خو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو تر اوسه پورې سیم نه دی راغستی. چې سیم یې نه دی راغستی نو هغو هم دا کول پکار دی چې لاړ شي. په ټول ملک کې دا شروع شوي دي چې خپل سیم چې دی دا راواخلي. چې تاسو خپل سیم راولئ او په خپل اکاؤنټ کې یو ځای کړئ نو په راتلونکي وخت کې به بیا تاسو له د بینک اکاؤنټونه چې دي دا به جمع کوئ. ځینې کسان موږ ته خو سیم میلاو شو اکاؤنټ جوړ نه شو نو دا اکاؤنټ به تاسو له داسې نه درکړي. دا به ستاسو دغه سیم چې دی دا به ستاسو اکاؤنټ دی. اکاؤنټ چې دی په 2 منټه کې کولاویږي. چې په 2 منټه کولاویږي تاسو لاړ شئ نو په دې قسط کې چې دی کېدای شي تاسو له هغه کولاو کړي. د هغو له طرفه خو دا ویلی شو چې موږ اکاؤنټونه ډایرکټ کولاو. اوس وایي چې دا اکاؤنٹ چې دی دا به وروسته کولاوي کېدی د روپو سره تاسو له کولاو کړي روپۍ له درکې په مخه سره ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا کولاوي په اکاؤنٹ کې بیا دومره ټایم چې دی دا نه تېرېږي. خو سیم چې دی د هغې نه مخکې راغسته چې دی دا پکار دي. نو که کومو کسانو سیم نه یې راغستی هغه دې هم لاړ شي خپل سیم دې راواخلي. کوم چې 7 میاشتې شوي دي هغو له هم پکار دی چې لاړ شي او خپل سیم راواخلي. او کوم چې راغستی دی نو هغه د خپل هر سره وګوري چې د دې هر سره برابر دی او که نه دي. په 8171 د بیا هم خپل هر سره چک کړي. که په هغې کې تاسو ته لیکلي چې ستاسو سیم چې دی هغه جاري شوی دی، جاري شوی درته لیکلی نو بیا ستاسو هر سره چې دی هغه صحیح دي. او که هلته کې جاري شوی نه یې لیکلی نو بیا ستاسو اکاؤنټ ته چې دی دغه سیم نه دی ورختلی.